سلام علیکم کورمیوال وروڼو. نن د ویډیو افتتاح د علامه اقبال یو شعر نه کوم چې مو سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، منہ سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ سے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یعنی ورته بیا بګن چرخیل ومندري په مقام باندې د اهل تشیع کومه کنویي وسوله، هغه کې د کاظمي چیریټي فاونډیشن یو ډونر چې نامه یې ګلزار حسین دی اسټرالیا نه، د پاره چې نور د غریب عوام دپاره، د پاره چې نور هغو بې اسرو کسانو دپاره، د پاره چې نور هغو یتیمانو دپاره دا سامان خستی و چې هغه کې مختلف بلینونه و، کورتۍ وې، داسې نور ډېر ښایسته سامان و چې هغه کاظمي چیریټي فاونډیشن طرف نه هغو یتیمانو ته به تللو. خو نن د چرخیلو بګن په مقام باندې چې کومه کنویي وسوله، هغه کې دا سامان هم مکمل طور باندې وسولو. دا سامان څومره مشکلاتو تکلیفو سره مو رسولی دی، دا ویډیو مو څه په راوکسوی خپلو ملګرو سره هم شیر کړو. وروڼو روغو فیض آباد اډې ته دغه چې کوم پوښتنه وکړه هغه یې څه کوم انګو دی او د موږ کوم شای خراسان هوټل دی نهاد حسین ته موږ کوم سامان سته و هغه یې دغه ځینې نه څي بس ټولو ته پاتې یې پراچینار حالات خدای د پراچینار باندې رحم وکړي. نو اوس څو فیض آباد اډې ته هغه ځینې به انشاءالله دا سامان سته و. یاره بس وروڼو ډېر زیات ستړي کړلو، شکر دی بس د اډې والا ګاډی میلاو شولو، سامان مو اوس نه راکوزوو دا ګاډي نه. نو وروڼو تاسې به کسې د انګو والا ګاډی راورسېدلو، سامان مو کوز کړلو. انشاءالله دا سامان چې کوم دی اوس به شای خراسان چې کوم هوټل دی نهاد حسین هغه ته بستوو. نه انشاءالله سبا که کنوی شوه نو کنوی کې بیا د انشاءالله دا سامان به ځي. تاسو ټولو ته ریکویسټ کوم چې تاسو نه څومره واسه کېږي د چیریټي مزید سپورټ کوي، ویلې چې تاسو سپورټ واجې نه د غریبانو یتیمانو مدد کېږي. ډېره مننه سپیشل ګلزار رور چې هغه دا پیمنټ رسولی و، د غریبانو سره تعاون کړی و، مدد یې کړی و، ډېره ډېره مهرباني. نجی وروڼو ځای په ځای پوښتنو نه بعد الحمدلله مو د هنګو چې کومه اډه دی هغه ته راورسېدلو. دلته طویل انتظار نه بعد مو ته د هنګو ګاډی میلاو شو. هغه نه بعد چې کوم سامان و هغه مو خپل ګاډي نه انلوډ کړلو. اوس دا سامان چې کوم دی کوم هنګو ګاډی راغللو هغه کې به مو لوډ کوو. نو تاسې به خپله کسوئ چې دا سامان مو د هنګو ګاډي ته واچولو. انشاءالله د سامان چې کوم دی د شای خراسان هوټل منیجر عنایت حسین ته به رسیږي. هغه نه بعد د سامان چې کوم دی کنویه کې به ځي. خو دغه ځای کې به زه ډېر افسوس سره خبره وکړم د سامان چې کوم دی نن په کنویه کې دا لوړو وسولو. نو فاینلي وروڼو د ګلزار حسین کوم سامان و د کورمي او خور غریبو یتیمانو مسکینانو ته ونه رسېدلو. خو انشاءالله په رب په دربار کې به دي د کوم امانت و کومه تحفه وه دا به قبوله شوي. پاک پروردګار د ګلزار او دغو ټوله ملګري خوشحال و آباد لري، کامیابې کمرانې لري. وایي تاسې چې کوم د امانت و رب په دربار کې قبول کړي. آمین. نجیب بھائی مولا د خوشحال سره دا کوم سامان ته مو ته رسولی او هغه مو ته راورسېده. انشاءالله چې بیا کنویي وي غریبانو والا سامان به هغه تا ته انشاءالله مو وستو که مولا خوښوي. بیا مولا نه وي خو هغه بیا باسي پاتې وي که څه بله شرط یې په دې چې کنویي وي. نور څنګه ښایي مولا د خوشحال سره به د غریبانو آوازونه د وچتایي ډېره مهرباني خوشحال شي آباد شي. بس انشاءالله نجیبه خفه کېږه ما سامان به ورسېږي. بله ویډیو کې ما در رسولی و سامان مو ته دغه ویډیو کې نه وکړه. ستا مولا د خوشحال سره ده.